أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. سورہ بقرہ آیت نمبر 31 تلاوت سے وعلم او خدلی آدم علیہ السلام تا الاسماء نمونا کلها اطول. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے ټول نمونه ورته الله تعالی خود لیو او خاص خبره پدې کې دا ده چې الله تعالی علم او د علم صلاحیت ورکو الله تعالی آدم علیہ السلام ته. او دا د انسان د الله تعالی طرف نه لوی انعام دی. لکه موږ تعالی تعالی عقل راکړې ګور دا چت موږ جوړ کړې دینه بر یو بل چت ته لټونم لګولي دا صلاحیت الله تعالی انسان ته ور کړې دی د نور مخلوقاتو په مقابله کې. همدغه رنګ ساينس ټیکنالوژي هوا مسخره کا د موبایل وګوره، همدغه رنګ هوا مسخره کا د جازونه وګوره، همدغه رنګ زمکه مسخره کا د نن سبا د میوه وګوره، فصلونه وګوره وغیرہ. دا علم الله تعالی انسان ته ور کړی او آدم علیہ السلام ته چونکه علم په نوم کې دی نه دی وجنه نوم یې الله تعالی نوم نو خدل ځکه چې کله نوم واخلي هغه کې رسلو کتابي لکه اوای دی جمعات نو ټول خبره به ځان تراشي اداګه سي تعمیر چی وی اداګه سي چتی چی وی هغه امامي چی وی خلک چې پکې منځ کوي خلک چې پکې اعتکاف کوي خلک چې پکې ذکر او اذکار کوي او هغه سره کوم شول جیم میم الف عین ت جماعت یا مسجد او ټول علم پکې راغی. نو آدم علیہ السلام تعالی تعالی نومونه او خدل دالوټه دا د سره دا پلانې شنم كلها اطول. ثم بیا عرضهم پیش کړل وړاندې کړل علی الملائکه په فرشتو فقال نو ویلی دا الله تعالی انبئونی خبر را کایماتا نبی وای خبر رسا تا خبر تا نبا خبر نبی خبر رسا انبئونی ما خبر کایماتا او خای باسماء نمنا هؤلاء ادغ شینو ان کنتم صادقین کچری تاسو رښتینی فرشتو ویلیو چې دا خو بیا ویني ته نو الله ورته ویل چې دا شنو نمونه راته خای کنه یعنی ما دته د علم صلاحیت ور کړی دی ما دته علم ور کړی دی چې هغه تاسو کومه نه در کړی. نو فرشتو جواب ورکو قالوا اولی سبحانك پاکی د تعالی لا علم نشتا لنا مونږ سره الا مگر ما هغه علمتنا چې تار کړی دی مونږ ته دا شنو خدای مونږ ته نه دی خو دې مونږ نه پیږو مونږ سره کوم علم د چې تار کړی انك بشکت انت انت العلیم انت پوی الحکیم خاوند حکمت ولای مونږ نه پویګو ته پویږي. او آدم علیہ السلام ته صلی فرمایي قال ویلی الله یا آدم اے آدم انبئهم خبر ورک دویتا او خایا دویتا باسمائهم نمونه دغه شینو فلما به هر کلا انبئهم چې وی خود له دویتا باسمائهم دا شینه ددی قال ویلی الله الم اقول لكم ما نو ویل تاسو انی ذکیا عالم ډیر پویګم غیب السماوات په پټو شینو د اسمانونو والارض او د زمکه والارض د زمکه او عالم او زپویګما ما پاغت تبدون چې تاسو ښکارا کوي و ما پاغت هم کنتم تکتمون چې تاسو چې پټوي د تاسو ښکارا او د پټي هر څه خبر یم. دا قدا د الله تعالی هغه حکیمانه جواب اول دا چې زه پیغام تاسو نه پويږئ دی الله تعالی خو چې ما آدم علی السلام ته علم ورکړی دی او اول انسان الله تعالی عالم او نبی پیدا کړی دی. خلک چې وایي چې اول بزو دا د غلطه خبره کوي دا ډارن وغیرہ چې کوم نظریه الله دې موږ تاسو ته معافي وکړي. بیت پیدا شو بیا وَإِذْ وَرْكَلَا قُلْنَا چمنگا اویلی لِلْمَلَائِكَةِ فرشتوتا اسجدو سجدو کئی. بعض خلق مانا کئی عاجزی آواز عاجزی مراد نہ وانا پکر سجدو او دا دے انسان اگر شرف ہو چا اللہ تعالیٰ ور کرے ہو او فرشتی تابعداری دے انسان منگا دے فرشتو کار نہ کو بلکہ فرشتی اللہ تعالیٰ مقرر کری دی زمانگا تاسو پا خدمت باندے اسجدو سجدو کئی لآدم آدم علیہ السلام تا فسجدو نبا سجدہ اکڑلا الا مگر ابلیس نکڑلا شیطان. ابلیس لفظی مانا مایوس ہے عدد مشر کے دام پہ جنت کے او فرشتو ڈلے کے نسل بیلو دا اور نہ پیدا شے صورت کاف کے اللہ تعالیٰ فرمایا آیت نمبر 50 کے او بطریانو نو
خو سجده ونکړه. ابا انکار وکړو، واستكبر او تکبر وکړو، ان انکار د تکبر د وجه نه وکړو. ذل خیمدنا سورۃ اعراف کې د تفصیل دی هغه بیا راشي خپل ځای کې تاسو واوري بیا. وکانه من الکافرین، او د کافرونو. دا معنی صحیح ده چې شو د کافرونو، او کانه ماضی جنو الله ته مخکنه پته و چې به انکار کوي. دا د الله تعالی د علم کمال ده، نو انکار وکړو. آدم علیہ السلام ته سجده وکړي. معاذ رضی الله تعالی عنہ چې شام نراغه، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته عرض وکړو چې یا رسول الله التما خلق کلی دل چې خپل مشران او بچیان ته سجده کولې، نو ته ډېر حقداري هغه چې موږ هم ته سجده وکړو. رسول الله صلی الله علیه وسلم تو فرمایل چې که الله نه بعد بل چې ته سجده جایز وي، ما بخذ ته حکم کړی وي چې خاوند ته سجده وکړي. حدیث نه مراد دا ده چې سجده د تعظیم یا د هر شي ناجایز ده، دا په دې امت باندې الله حرام کړی ده. دا د سجدي شکلونه دي. یو هغه شکل دی چې کوم په وو اعضاء باندې موږ په مانده کې چې کوم لګاو، دین علاوه دا سرخ کته کول، دا ټیټیدل، دا دوله سونه داسې کول، دا ټول د سجدو په تعریف کې راځي. د قبرونو ته چې خلک کوي، د پیرانو ته چې خلک کوي، د مشرانو ته چې خلک کوي، ګوره دا شرک ته دامه کوي. دا د شرک مونته شی د دامه کوي. که کم از کم تاسو کې شرک نه وي، نو الحمدلله وایو، نو کم از کم د عمل د مشرکان دی هم نه داسې مکوه. دا مسلمان الله تعالی دا سر چې د مسلمان د خپل سر ته لګو ګوره چې لاس پکې دا، دا الله ډېر عزتمن پیدا کړی دی. دا الله بل چاته نه ښکته کوي، دا خپل ځان علاوه الله بل چاته نه راښکته کړی. نو تی دومره مه غورځوه چې کله مړي ته ښکته کړی یو، کله د پیر ته ښکته کړی یو، کله د بابا ته ښکته کړی یو، کله د چاته گورنر ته ښکته کړی یو، سر دې که بل شي. نو چې دومره وګورځي، نو الله دې د تم دومره به وګورځي. او چې ته صرف الله تخته کوي، نو تاسو سره الله تعالی د عزت سره به اوچته بلند بکی. الله دې موږ سره دغه معاملې وکړي. نو د تکبر وکړو. مسلم شریف کې حدیث ته رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمایي کچا د یو ذره برابر تکبر وکړو، د باندې به جنت حرام دی، به جنت نه ځي. ځکه تکبر د الله شان سره مناسبه ده، او دا د الله عمل دی، الله تعالی کردار دی. بل څوک تکبر لویواله بنه کوي. مونږ ویلي فرشتو ته سجده وکړي. کڅوک نوٹ کول غواړي، سورہ اعراف 11 نه 27 دی وګوري، سورہ حجر 28 نه 44، سورہ بنی اسرائیل 61 نه 66، سورہ طه 116 نه 127، سورہ صاد 71 نه 85، سورہ اعراف 11 نه 27، حجر 28 تا 44، بنی اسرائیل 61 تا 66، سورہ طه 116 نے 127، سورہ صاد 71 نے 85 پدے کی تفصیل اللہ بیان کرے دے چې ما څنګه فرشتو ته ویلي، څنګه سجده وکړه، څنګه انکار وکړي، 20 بیا څه ویلي، ولی انکار وکړو، دا ولی الله د معاملې وکړه، ولی انسان ته دا وخدله د لپاره چې انسان پوه شي دا زما دشمن دی او په دې طریقې سره ما دوکه کوي. دا خدانه ودا الله تعالی. آیت نمبر 35 تراشي وقلنا او منگا اولی یا آدم و اے آدم اسکن اسیگا سکونت اختیار کا انتت و زوجکا او بی بی دستا الجنت پا جنت کی تو اسیگا پا جنت کی تو اسیگا وکلا او تاسو خوراک کوئی دوارا منها دی جنتنا رغدن فراخا بے فکری سرا بے حسابا غم مکوا امونگا پختو کی جو خورس کا غم مکوا حيث شئتما سمچ خوخوی اکم دینم چ خوخی تاسو مرضی ده چې سم خوخی غو خرید جنت کیوں کر دے گا خو ولا تقربا او من نزدیکیږي قرب نزدېکت توای قربانی ته کوئی د الله د نزدېکت ذریعہ وي ولا تقربا او من نزدیکیږي تاسو دواړه هذه الشجره دغه ونتا یو ون الله تعالی خو کړه چې دې ونته نزدیکیږي سوانه دا الله او رسول الله صلی الله علیه وسلم خدای نو زړه مخره دا خلک چې کله د احکاماتو نه ځان ساتي کنه دا به دا وای سوانه غټه وکوړه شنو وکپخوا غنم وکداو سیکه وکګوا ډیر وکلګوا دا وکداو دا خلک اسد الله تعالی د احکاماتو نه اصل کې الله دا خای چې ما ویلې چې دې ته منځ دکېګا بس دا خبره کافی و بس دا خبره کافی و تنیش دیش وی دغه چې شیطان مو ویلی دا اخرنو جنت مشي نو ما خبره خو دې هیر کړه کنه دا خبر اصل مقصد ده الله ما ویلی چې مکه ونه مې کوا
مو ویلې چې کوو کوي په دې خبرې پوهې د آدم او موږ تاسو ټول منې دې کېږي دی ونه تا فتكونا بشيء تاسو دواړه من الظالمين د ظالمانو نه بس یو نه الله مقرره کړه من دې کېږي شیطان راغی او ورته ویلې چې راوخري تاسو نه به فرشتي جوړ شي او مشهد الله په مینه کې راوستل الله په مینه کې راوستل نن سبا د خلق دوکې الله په مینه کې راولي ایسته ګمراهي او کله یو کار کوي کله بل کار کوي بہرحال او دا شیطان طریقه دا او ویلی وقاسمهما انی لکما لمن الناصحین زخیر خواهما زتاسو خیر غوارما نو دا اللہ متخائی چی دا شیطان بتاتا دا وعید دا خیر خواه او قسمون بدلتا خوی خسره بدان دلتا جوڑ کی او بیا بدلتا وائی دا کوا فام کوا دا اللہ حکم پی مات نکی اللہ حکم پی مات نکی نو آیت نمبر 35 نمبر منگا ہوئے آیت نمبر 36 فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ فَأَزَلَّهُمَا او خیول دا دوارا دا سے تسلاوی دوتا ویلے کی لکه خسر خویا چی خود دربل نشی وی خویول دا شیطان دا آدم علیہ السلام اشتہائی دی غلطی ہوا دیکھ مپریو دا اکتا گناہ ہو دا غٹ ہو دا وڑا ہو پیغمبران دی معصومین دی منگا ایمان دے پیغمبران معصوم دی او دا دمرا چچے اللہ ذکر کرے دے ان دمرا منگا ایمان دی چمرا چا اللہ منگا خود دی دیبانی مزید تفصیلی ہو پا فلسفیان انداز کے ہو پا عالمان انداز کے ہو پا ڈاکٹران انداز کے ہو پا فلانیان انداز دا بتا سو گمراہ کی بس آدم علیہ السلام تا ویلی مچی میں خورا آدم علیہ السلام دا اللہ پا مینہ کی شیطان دو ککڑو اوے خورا انجام ورطا ملاو شاکتا اللہ معاف کو نبستا زمداری نورا نشتا عنها دا دینا فاخرجهما بس اوی وستل دا غدوارا مما کانا اغدینا چیو دا دوارا فیه پا غدیکی دا غدوارا اوی وستل چکچر تاو دی دا جنتنا وقلنا منگا اویلی ایبتو کس شئی خطلار شئی برن لاندر اصلو تاویلی کی خطلار شئی بعدکم لبعدن عدوون دا طولا نتیجوا بعدکم لبعدن عدوون دا طولی دا کسی اگا نتیجہ علا بیان کر چی دا شیطان دا آدم علیہ السلام دا ولی مکررول او دا طولا کسا کدل دا چی کدل دا متا تا خودل چی دا دی دشمن دا گوری دا با دی عباسی دی جنتنا او دانا با تا مولا جوڑ کی او دانا با تا ناسح جوڑ کی او دانا با تا قسمون اخری خو ما ویلی وچی منج دکے گا انو نبنج دکے گی نبنج دکے گی نو بعدکم دشمن زنستاسن علی بعد انزنو دپارا عدوون دشمن دا ټوله واقعه وا نو دا واقعه چې وشوله نو دا فیصله به څنګه وي دا په دنیا کې هم تاسو به یو بل سره دشمنی کوئ دا انتهایی اهم خبره ده دا اوس می چې وکړه دا نه وایي دشمنی ال تخلاص شوله د ادم او د ابلیس نه 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 دا دشمن به تاسو سره وي د دنیا کې دا تاسو دشمنی به قائم وي نو مطلب څه دی دشمنی به کوي ګوري بے طرف دوستی نہ کہے جان وہ بیدار ساتے مورچے بکڑ کے ساتھے اسلحے بٹین کے ساتھ دیتا اودا بتا دو کا کئی مخنا شاتنا چپنا اخنا برادی دو کا کئی بدے ولکم وتاز دبار فی الارض بزمک کے مستقر زید وسدو دے استوگنا چنگا پختو کے دوائی زید وسدو ومتاع او سامان متاع لفظی منا ضرورت زندگی ژوند ضرورت بتا ته دنیا کې درکوما دا د الله ذمہ داری او مونږ را کړی یو خواہشات دي یو ضرورت الله پوره کړی الہین تر یو وخت پورې لاټي دنیا ته او تاسو د ضرورت الله تعالی پوره کوي او تاسو به التا اعمال وکوي بیا الله حساب کتاب در سره کوي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي ابو هريره رضی الله تعالی عنہ روایت ده چې بهترین ورځ پورېزو کې دا د جمعې ده اور آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ د جمعے ورځ پیدا کړو او په دغه ورځ به قیامت برپاو کیږي دا د جمعې ورځ بهتره ورځ ده ټولنا او دغه ورځ به يهوديان او روزه ساتله چې کله مدینه ته رسول الله صلی الله علیه وسلم تشریف راوړو نو به پښتنه وکړه چې ولی وای په دغه ورځ فرعون هلاک شوی او موسی علیہ السلام ته نجات ملاو شوی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې موسی علیہ السلام تاسو نه زموږ ډېر خپل دی نو به حکم کو چې تاسو د پدغه ورځ باندې الله سم محرم او مخکې تفصیل راځي خو دلته چې دې سره متعلق حدیث راځي چې کومه تاسو بیان کوم نو دې باندې تاسو ساتي
ځکه چې په دې ورځ موسی علیه السلام هلاک شوی و، او بعضې روایتو کې د جمعې ورځ بچ شوی و، فرعون هلاک شوی و. نو بیا به دوی روژه ساتله. مخکې هغه حدیث په خپل ځای کې راځي، بیا به تاسو واورئ انشاءالله. فتلقى نزدې کړلې آدم علیہ السلام من ربی د خپل ربنا کلمات یو څو کلمې یو څو خبرې الله ورته وښودې. یو حدیث مفهوم دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله ستا په ژبه دعا راشي کنه دعا دا د دې دلیل دی چې تا دعا لا قبلې کنه په ژبه راغلی نه وای، په ژبه راغلی نه وای بیا. او دکنه قرآن کریم کې الله د دعاګانې خودلی جدا سے کوا داسې کوا داسې کوا، دا دلیل دی د دې چې الله تعالی د دعاګانې قبلوي. نو آدم علیہ السلام تعالی دعا وکړه تا نه چې غلطی کې تم کوا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. موږ ته وکړه الله موږ معاف کړي. د دې متعلق دعا رسول الله صلی الله علیه وسلم خودلی دا رب انی ظلمت نفسی ظلما كثيرا، اے الله ما ځان سره ظلم کړی دی او کته می معاف نه کینو بل څوک معاف کوونکی نشته زما. او دا دعا به اکثر رسول الله صلی الله علیه وسلم دا تحیاتو کې په اخر کې کوله غوښتله به نور دعاګانو سره. نو خود ذکر علی آدم علیہ السلام دا خپل ربنا یو څو کلمې فتاب علیه بس الله رجوع کړل اغتا انی مهربانی وکړه په هغه باندې. توبه الله مباسی توبه انسان مباسی. توبه لفظی معنی د یو ټرن را ګرځیدل. نو چې کله ته ګناه وکړې نو سره دا سلاټ شي، نو چې راو ګرځي نو توبه دې وستا، نو الله خپه شوی دی نو هغه راو ګرځي. نو د الله توبه ان تا باندې مهرباني کول دي. تا مخړولو تا مخړولو الله مخړولو الله مهرباني وکړه. فتاب علیه بس مهرباني وکړه په هغه باندې انه بشک هغه هو التواب الرحیم او مغه توبه قبل انکه او مهربان هم دی. سورہ اعراف 23 نمبر آیات کې هغه دعا شته ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا. یو څو داسې خوږه حدیثونه واورئ چې لږ زموږ په شاته کې لږ بیدارم شي. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمایي چې کله انسان ګناه وکي او بیا معافي وغواړي، دا مثال رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان کړی دی. دا لکه یو سړی په سفر باندې رواني اوښه ورسره ده او په اوښې باندې د خوراک او ضرورت زندګي هم دی او لارې کې ستړی شو وده شو او چې راپاتې د اوښې ورک شوی دی یا اوښه ورکه شوې ده. نو دی خو ډېر ګبراو شو، مال هم لاړو خوراک هم لاړو، وګرځېدو مایوسه شو ملاو نه شوه. نو دومره مایوسه شو چې بس مرګ تیار شو، نو یو ځای کې کېناست او بیا وده شو او چې راپاتې د اوښې څنګ کې ولاړه وه. دا سړی به څومره ډېر خوشحال شي ځکه چې مال یې واپس راغی، خوراک او زندګي ټوله یې واپس راغله. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله انسان ګناه وکړي او توبه وباسي الله تعالی شي الله دی اوښې مالک نه هم په دې ډېر زیات خوشحالي دومره الله انه هو التواب الرحیم. هغه توبه قبل اون کې مهربان دی، توبه قبل اون کې مهربان دی. انس رضی الله تعالی عنہ روایت ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اے د آدم بچیا تاسو موږ تاسو یې انسانانو تاسو ان الله وایي چې څومره پورې مان امید ساتي او مان غواړي زب دومره تاسو ته در کوم او دومره معاف کوم او ما هیڅ پروا نشته که تاسو ګناهونه د اسمان پورې ولي اون رسیږي زه تاسو معاف کوم زما هیڅ پروا نشته او تاسو ګناهونه که د ځمکه ډکه کی اما نه معافي وغواړئ زه به تاسو معاف کوم هیڅ پروا نشته. او څوک چې ما سره ملاو شي په داسې حال کې چې شرک کړي نه وي نو زه به معاف کما او زه به بخشش ورکوم، ما هیڅ پروا نشته په دې باندې. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چا چې معافي غوښتل په ځان لازم کړل استغفار الله ما معاف کړي هغه دینه رزق ورکما چې د ګمان هم نه وي. آدم علیہ السلام وویل کنه الله ما ګناه معاف کړي نو ګناهګار هم ټول. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې ټول بنی آدم کل بنی آدم ټول بنی آدم دا ګناهګار دي. خو ګناهګار هغه دی چې توبه وباسي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې هغه وخت پوری توبه قبلوما الله فرمایي تر څو پوری چې د غرغره ته ان د مرګ هغه کیفیت ته رسیدلې نه دی. ککارو کمیاشتو کورزو کده سکندونه ولی نه دي خو د مرګ نه مخکې د معافي وغوښته زه به معاف کړم الله به معاف کړي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې په دې کلمو باندې معافي وغوښتله زه به معاف کما که جهاد نه تخدیدل ولی نه ځکه جهاد نه تخدیدل ګناه کبیره ده
استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی بہترین عمل نبا قیامت کې د هغه سړي وي چې استغفار پکې دی توبه ډېره وختي کړي د الله نه معافي ډېره وختي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي تاسو الله نه روزانه معافي غواړئ، زه الله نه روزانه سل کرتی یو حدیث کې اویا کرتی دي، زه الله نه معافي غواړم. رسول الله صلی الله علیه و وسلم فرمایي کله چې دو مسلمانان خپلو کې ملاو شي او د الله تعریفو کې او یو بل ته دعاو کې د معافي غفرانک وایي اللهم اغفر لك وایي نو الله به ګناهونه معاف کړي. یعنی دا الله تعالی په دې ملاوي دومره خوشحالي کې د مسلمانانو چې دای دواړه خپلو کې ملاو شي او معافي وغواړي نو الله یې معاف کړي. رسول الله صلی الله علیه و وسلم فرمایي مسلم شریف حدیث ده چې الله د شپې دا سلاسونه څنګه چې الله شان سره مناسبه ده. ګوردا مثال دا څنګه الله مثال بیانوه نعوذ بالله الله شان سره څنګه مناسبه ده. لاسونه کلاو کی او د ورځې ګناهونه چې چاپ کړی وي اعلان کوي چې یا ګناهګار راشي چې معاف مکم، یا ګناهګار راشي چې معاف مکم. او د ورځې لاسونه کلاو کړی وي د شپې ګناه کوونکو ته وایي یا ګناهګار راشي چې معاف مکم. څنګه وایي الله تعالی چې راشي چې معافي درته وکړم. او د شپې په اخر حصے کې الله خپل شان مطابق لاندې اسمان ته راکوز شي او بیا وایي اعلان کوي چې شته څوک مانه معافي وغواړي چې دې معاف کما. یو سړی راغی جمعات کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ناس ته الته دی وایي یا الله زما ګناهونه، یا الله زه تباه شم، یا الله تو ګناهونه. زه په خپل الفاظ کې ګورې دا حدیث ما تاسو اول کې وویلې اما مفهوم بیانوم چې تاسو پوهې د پاره لګ. رسول الله صلی الله علیه وسلم راوغوښتو د ګناهونو راغسته او پریشان د ګناهونو نه. کله کله دا کیفیت په مونږ هم راشي، همیشه خو نه وي، کله خو راشي الله دې په مونږ باندې همیشه قائم کړي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم تو فرمایل او آیا او وی ویلي اللهم مغفرتک اوسع اے الله استا بخنه ډیره وسیع ده زما د ګنانا او تا رحمت نزه امید ستم اے الله تعالی او تا رحمت ډیر وسیع ده زما د ګنانا زما د عملنا. بیا وایي نو ذاته ګناهونه معاف کړ. انده کیفیت ته کنه لکه معنی ووري یا الله ستا رحمت زموږ ګناهونه واقعي لوی دی. یا الله ما ډیر ګناهونه کړی دي، خدای مې رواني خدای له لوی ده دینه کنه ان الله ګناهونه الله مغفرت او د الله رحمت ته زموږ ګناهونه نه رسي کنه. نو الله موږ سره خپل رحمت په بنیاد باندې معامله وکړي. نو الله اعلان کړي الله رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دې معاف شو. همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چا چې سحر د استغفار هغه سید هغه مشر د استغفارات او کلمونه هغه ویلا یا ماقام ویلا سحر کې ویلې ماقام پرې مرشو د جنت ته ځي، او که ماقام ویلې سحر پرې مرشو د جنت ته ځي. اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابو لك بنعمتك علي وابو بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. دا د معافي غوښتلو یو دعا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خدای دا سید الاستغفار وایي دتا دا چې سحر چا ویلې مقام پرې مرشو نو کم از کم دا وایا نو بس ما به ګناهونه الله تعالی دې موږ تاسو معاف کړي، الله تعالی دې مغفرت وکړي. بهر له حدیث دې زیات خو سبق وایي ځکه چې نو وخت آیت نمبر 38 تلاړ شي. قلنا مونږ ویلې اے به تو کچھ شي من عدد جنتنا جميعا تاسو ټول لاړ شي فإما بس کچریات ینکم راشی تاسو منی زما طرفنا ودن ہدایت نفمن تبعا چاچ پیروی وکړه هدایا زما د هدایت فلا خوف يربني عليهم بدی باندې ولا اونب هم دوی يحزنون غمجنی دا چرته غمجنی دی. دا سورۃ انبیاء کې الله خود دی لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. اغلو یورتی بدی باندې يرنی د قیامت پر ورځ باندې اسی ماضی ټول مخ روانه دا مستقبل نو نبق ماضی پشمانی دغه چې هدایت د تمخه د پروت دی باره کې الله وایي چې کله زما طرف دا فایمات ینکم منی هدن فمن تبع هدایا چا چې د قرآن پیروي وکړه موږ به دا هدایت ته چا چې د پیروي وکړه نو نه په ماضی خیمانه نه په مستقبل ته پریشان نه
نہ به دنیا ارمان کوي او نه به قبر کې او نه قیامت کې دې غمجن شي. کله کله چې دا قرآن راواغست تبع سورہ طه کله فرمای فمن اتبع پیروي کول انتهائی دوستګي سره دغه احکامات منل. الله دې موږ تاسو ته توفیق راکړي. آیت نمبر 39 تراشه والذین او هغه کسان کفروا چې کافران دي کفر کړي دي وکذبوا دروغ کړل دروغ نسبت وکړو بیاات نظمغه آیاتونو ته نو اولئک امدغه کسان اصحاب النار ملګری د اور دی اور ولدی دا به اور تزي هم دوی به فيها بدي اور کې خالدون همیشه. دا بالکل متضاد آیات ہے. اللہ تعالی ولی فإما يأتينكم مني هدى چاته چې هدایت راغی پیروي وکړه یې رقم بنئ. دلته الله څه وایي زما د آیاتونو ته دروغ نسبت کو مدب اور تزي همیشه به اور کې وي همیشه به اور کې وي. یو حدیث سره پاوره مسلم شریف حدیث ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د دې اور کم از کم سزا دا به یو اسکر وټوي او دا به د پوندې لاندې ورته کې خودري شي یا چپلي داسې د پوندې لاندې اور وي او دومره به دا تیزي چې د سر د بره مذهب خټای او هغه حالت بسوي چې هغه په جهنم کې دني. الله دې موږ تاسو بچ کړي. اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار. دینه بعد بیا د بنی اسرائیل واقعات دي او تاسو ته ما د دې خلاصې کې بیان کړو. هغه باره کې الله تعالی فرمایي یا بنی اسرائیل یا اے بنی اولاد اسرائیل دا د یعقوب علیہ السلام لقبو. یعقوب علیہ السلام چونکہ هغه ډېر زیات عبادت کو نو داغه لقب عبد الله بنده د الله عبادت کوونکې د الله. عبد عبرانی ژبه کې بنده ته وایي ایل الله ته وایي نو اسرائیل عبد الله عربی کې معنی دی عبد الله او مراد یعقوب علیہ السلام دی. دغه د بنی اسرائیل دا ټول د اولاد نو پیغمبران تقریبا ټول په دې کې راغلي دي الا دا چې اخیری پیغمبر دا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بار ټول چې حساب کې تقریبا آته. نو اے اولاد د یعقوب علیہ السلام اذکروا رایات کئ نعمتي نعمتنا زما نعمت دا پرون خلاصه کې ما تاسو ته ویلو امامت او نبوت او کتاب او قبله او مشر ولی او حکومتونه او نور منو سلوا او وغیرہ 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 دا مې تاسو باندې کړیو. التی غانام ته جما کړو علیکم بتا سبحان دی تاسو ته کوم نعمتونه درکړي دي غیات کوي او اوفو پوره کوي بیا دي زما وعده او فی سب پوره کما بیا د کوم تاسو وعده دا وعده مخکې تیر شوی د رسول الله سورې نساء وغیرہ کې چې تاسو به عبادت کوئ او زه به تاسو دې بدل کې جنت ته د قومه او فی بیادکم تاسو پورک زب پورک مواد تاسو و ایای خازمانا فرحبون او یری گئی رهب رهبانیت یری ته ویل کی صرف معنا او یری گئی نور څنګه ول یری نور څه تاسو باندې څه تی شهید نور څه څومره طاقت وی دا نورو و امنو ایمان راوړی بما پاغانزل ته ما نازل کړی دی مصدقا دا تصدیق کوون کړي لما دا هغه کتابونو ما کوم چې تاسو سره دی هغه کتاب چې تاسو سره دی ان دا قران خدا نه وایي کنه چې تورات د الله کتاب نه دی نو به ولې نه مانی ولا تکونو او مکی گئی تاسو اول کافر اول د کافرنا به په قران یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا چې دا امانه دل کړه او د قران تصدیق کوون کړي دا قران د تورات انجیل تصدیق کوون کړي یا د انجیل وغیرہ نو تاسو څنګه اول کفر کوئ تاسو مولایان یې مخکنه مذهبي خلک یې ولا تشتروا او ما خلی بی آیات زما پایتون باندې ثمنن قلیلا دا دنیا قلیلا چې لګدا ثمنن قلیلا دا دنیا چې لګدا آخرت په مقابله کې دا ټول دنیا شي لګدا او باز خلک د پیسو ګټل لپاره بیا وایي چې لګي ما خلک ډیری خیر دی نه دنیا ټوله لګدا و ایای فتقون و ایای او خاص معنا فتقون یری گئی تقوا معنا مې تکړی وا ان ځان بچ کې د ګنا نه زما دی یری ولا تشتروا بآیات ثمنا قلیلا دې باندې ډېر آیاتونه احادیث دی بهرحال خو کاروبار به نه جوړي یو دوا حدیث اور رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي
چاچی دینی علم حاصل کو صرف دے دا پارا کی دنیا پہ وګټي نو دیو د جنت خوشبو هم اونمومي چې دغه د دنیا د پاره دا علم حاصل کو همدارنګي د اصحاب صفو کې یو سړی و چې هغه چاته قرآن خود هغه ورته څه تحفه ورکړي او رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم جواب ورکړو چې د اور دغه تسمه دی لګي وینا وې دا هم د کشیر دی مطلب دا نه دی چې په دې باندې پیسې اغستل حرام دي الله رضا لپاره کوي نو پیسې بنا اخلي کاروبار به نه جوړای ها نور حدیث داسې دي چې کيو سړی دا کار د کاروبار په بنیاد باندې کوي جایز دی خو یو څه خبرې کوم ډېر معافي غواړم تاسو نه زمونږ په مجتهدینو کې امام ابو حنیفه دا مطلقاً حرام وایي دیتا په امامت پیسې حرامي دي په ختم پیسې حرامي دي قرآن خودل پیسې حرامي شکرانه پیسې حرامي تعویذ پیسې حرامي امام ابو حنیفه وایي نو مونږ ټول خبره د امام ابو حنیفه مانو حتی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره ورته ورده خو د خبره نه منو خدای نه منو بینم امام ټول پیسې خلی چونکه چنانچه یعنی اگر مگر هغه دغه وغه وغیرہ 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 الکه ته چا ملامت کړي چې د نماز ولاړ خدای ته رړو لګاو کنه الکه کو دا الله به څه پیدا وي د نماز به ان شاء الله دا نه وته جوړ کړي نو معلوم شو چې دا د امام ابو حنیفه منون کې نه دي دا د خېټه منون کې دي اصل کې حالانکه سخت ترین فیصله د مغدا چې یو صورت کې جایز نه دي یو صورت کې جایز نه که تعلیم دی او که تعلم دی او که امامت دی او که تلاوت دی او که ختم دی او که رجا دی او که تراویح دی او که بل دی ها جواز اشتاغ بلا مسله دا غدان ته مسله ده او ته خپل کې ما سره د امام ابو حنیفه خبره دې لپاره وکړه چې مونږ کله شرک کو به منلو کې نو دلته بیا غ شرک هم نکو الله به دام نکو دا چلته به خېټه په زوره نو مونږ اصل امام دا دی اصل امام دا دی نو دلته اصل کې ګټه چې پیدا شي نو بیا بزرګر مولوی ټوګه کوي ایمان خره وره خو چې اوس ګټه ملاو شي الله دې موږ تاسو په دې باندې پوي کې الله تعالی دې عمل کولو توفیق راکړي اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين